نن تاسو وګورئ د سوشل میډیا د ټولو نه غټ خبر دا دی چې کورما ضلع پاړه چنار کې د جومات یو عالم د هغه نه سر پرېکه. د انسان سر دی، د غوی سر نه دی، د ګړې سر نه دی، هغه سر او د عالم سر دی چې ټول عمر دغه سر الله ته په سجده ایښی، ظالمه تا تې پرېکړو او بیا د نمایش لپاره بره ایښی دی چې دا وګورئ ملک د چا دی؟ د مسلمانانو. فوج څوک دی؟ مسلمانان. وزیر اعظم څوک دی؟ مسلمان. ارمی چیف څوک دی؟ مسلمان. او دا بے شرم او بے غیرته دا ګوري او د مسلمانانو قتل عام روان دی. او بله ورځ ماشومان زنانه تقریبا 200 پورې چې کوم دی په پاړه چنار کې ووجلی شو. نو زما وروڼو دغه حالات دي. زه خو دا ویم چې که دا په بل ملک کې داسې حالات وی اوس به هغه حکومتونو استعفاګانې ورکړې وی، خو دی په شرم باندې نه دی استعفا نه ورکوي. ریاست موجود دی او په دې ملک کې داسې ظلم روان دی. نو په دغې حوالې سره اسلام زمونږ ضرورت دی، دین زمونږ ضرورت دی، شریعت زمونږ ضرورت دی او مدرسه په دغې حوالې سره زمونږ تقویت کوي، زمونږ مټې مضبوطوي او د اسلام په حوالې سره موږ ته راهنمایي راکوي. موږ او تاسو ټول مسلمانان او د دې تخبې مسلمانان به د اسلام سره ودرېږو که نه به ودرېږو؟